ګوره په اودس کې څلور فرض دي. د مخ د خپلو حدودې پورې وینځل دا یو فرض شو. دویم چې لاسونه سره د څنګلو وینځل. دریم د سر د څلورمې حصې مسح کول. څلورم د خپې سره د ګیټو وینځل. نو دا چې دی دا خو بس اجمالا خبره شوه که نه. اوس یې تفصیلي خبره کوو. په اودس کې څو فرض دي؟ څلور فرض دي. نو یو لومبی دا چې مخ د خپلو حدودو پورې وینځل. نو د مخ حدود کم کم دي؟ نو ګوره د مخ حدود دې ځای ته په اشاراتو کې ویم، په اشارو سره چې د مخ حدود نه دي د دې د تندي د دې سر نه والې دا ویښته چې د کوم ځای نه شروع د دې ځای نه داسې د دې غوږ په سکو سره دا ځای خلک داسې مخکې وینځي. دا مرۍ نه دلته چې دا هډوکي دي د دې هډوکي پر دا ټول دا د مخ حدود دي، دا به وینځي. نو د مخ حدود مخ د خپلو حدودو پورې وینځل، یعنې دا د مخ حدود دا اوس چې درته ما کوم وي. دویم فرض د اودس دا دی چې لاسونه د سره د څنګلو وینځل. ګوره دې کې یو خلک غلطي کوي، دا مشران اکثر دی وایي که نه وی لاسونه څنګلو پورې وینځل. نو د دې په دې چې کله اودس کوي نو دا څنګل پکې نه وینځي. ښه دی وایي د څنګلو پورې وینځل، دا غټه غلطي ده، اودس ته نه دی شوی. په دې وجه دا خو ډېره غټه دغه دی، په دې کې ډېر لوی بحث دی، علمي بحث دی په دې کې چې دا څنګه غایت التحقیق او غایت الاسقاط او غایه چې کله په غایه کې داخلي نو دا داسې دا غزل نه خبرې دي. خو تاسو په دې نه پوهېږئ. دونه درته ویم چې تاسو به داسې کوئ چې دا څنګل به دا لاسونه به سره د څنګلو وینځئ. څه معنی؟ یعنې داسې به دا لاس به داسې وینځئ، داسې سره د څنګلو به دا ټول وینځئ. نو دا د اودس دویم فرض دی. د اودس دریم فرض دا دی چې د سر د څلورمې حصې مسح کول. نو دا به څنګه کوو؟ نو به د سر د څلورمې حصې مسح څه چې د سر څلور حصې که نه څلور حصې که یو حصه دوه حصې درې حصې څلور حصې. اوس د سر د څلورمې حصې اوس مثال کې طور پر کو ته په دې ځای باندې دا لاس راکاږي، که په دې ځای باندې راکاږي، که په دې ځای باندې لاس دی، که په دې ځای باندې ږدي. د سر د څلورمې حصې مسح کول دا فرض دي. او دا ما ورته چې د ټول سر دا مسح کوو که نه نو دا سنت دي، دا فرض نه دي، دا سنت دي. په دې کې په خپله فرض راغله ځکه چې د ټول سر مسح کول دا سنت عمل دی او د سر د څلورمې حصې مسح کول دا فرض دي. هلکه دا څه دي؟ فرض دي. دا به یاد انشاءالله. د سر بیا دی څلورم فرض د اودسو نو هغه دی چې د خپې سره د ګیټو وینځل. دا به نه وایې چې خپې د ګیټو پورې وینځل، ځکه چې ته وایې چې خپې د ګیټو پورې وینځل نو بیا خو پکې دا ګیټې نه راځي بلکې د ګیټو نه لاندې به راځي. نو په دې وجه اودس ته نه دی شوی، مونځ هم نه دی شوی. نو په دې هسې به دې ځان ستړي کړي. نو ګیټه خپې سره د ګیټو وینځل صحیح خبره ده، دا ګیټې به پکې وینځي، هغې نه بعد به ستا د اودس مکمل کېږي. نو دا د اودس څلور فرایض